السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم مسلمانانو، نننۍ ډیره اهمه ویډیو ده. کم چې د اویس په قتل کې درې ملزمان گرفتار شوي وو، الیاس، اسد او زین العابدین. نو اوسو دا دوه کسان راخلاص شوي دي، اسد او زین العابدین، او هغوی څه خبرې هم کړې دي. تاسو د هغوی دا خبرې اورئ، بیا ستاسو سره څو خبرې کوم. څه دی ستا عمر څومره دی؟ ما 14 سال عمر دی. سبق څویم کې وی؟ 8 کلاس کې وم. 8 کلاس کې سبق وی. زین العابدین دا راته ووایه چې په دومره کم عمر کې تا مرګ او ته یېرېدې نه، مخکې داسې تا نور څه کړي وو چې ته دومره ډاډه وي؟ ما هېڅ نه و کړی، دا مرګ د سره موږ کړی نه دی، خو یعنې پولیسو موږ بوتلو او موږ یې ووالو او هغه عمل یې هر څه وکړو چې زه د میډیا والا ته نه شم ویلی، هغه د ویلو نه دي. نور یې ځوړند کړي مو، والي مو، د اوبو ډیګۍ کې م راباندې شپې سبا کړي دي، هره دغه یې راسره کړې ده، خو اخره کې موږ ورته بیا د خپل دغه د لاسه من باقي وجلو. دغلته خو تاسو دغه جرم په خپله منلی و چې او دا موږ کړی و؟ دغه وخت چې کوم دغه وخت کې موږ منلی و، دا موږ د پولیسو په زور منلی و، هغوی موږ والو، موږ یې والو او دومره غلط دغه یې راسه کوو چې هغه موږ تاسو ته ویلی نه شو. باقي موږ ځوړند کړي مو، هره دغه یې په موږ کړی دی، ګرځېدلي م راباندې پاسه دي، ښه مخې راله دغه کړی، بوجۍ راته راچولې وې او د اوبو ډیګۍ ته یې ورارتولې. بچیا دا راته ووایه چې دلته بختور شاه دغه خبره هم کوي چې دوی ما ته په خپله جرم منلی دی. هغه څه قیصه وه؟ ځکه چې هغه دغه خبره کوي چې دوی ما ته په خپله دغه جرم منلی. دله چې زه کله رابار کړم زه یې ووالم، او دله چې زه کله رابار کړم ده ماته ویل یاره تا دا جرم کړی دی. بس ما ورته څه ونیول، ما ته ویل تی والی میلاو که نو دي په والو، په والو دې رابانو منو بېګنایي. دا بختور شاه ته دا بختور شاه ته ما مخامخ ویلې. بس هغه پولیسو ته وکتل، بس پولیسو زه واپس سترګې راله وتړلې، کوارټرو ته یې واپس دننه کړم. چې واس دننه کړم بیا یې ووالم، بیا یې والله رالم، بس بیا مې ورته دغه وویلې. دې نه مخکې ورته ما څو پیرې ویل چې یاره موږ کړی نه دی، په والو یې راباندې مني او ویم باقي مړه کوي. په والو کې ورسره کم تشدد کړی؟ لومړی خو یې داسې ډانګې یې راله خپو کې راکړی او ځوړند کړي کورسۍ ته، او په پیپ پې والي خو چې ورته هم نه ونه، بیا راپسې چې تر راوړو په هغه سملولي په فرش باندې، په هغې م ورته ونه منو، بیا راته تکړې خپو ته م راواچولې، سټ یې م راله یو ځای کړو او دا لاسونه یې م راله یو ځای کړلو، پکې کونډې ته یې ور ځوړند کړو، چې بیا په هغې یو ګنټه نیمه ووالو، نیمه شپه م غوټه وواله په هغې باندې او والو بیا. بس چې بیا م ورته ونه منو، بس ما نه یې کمیس هم ویستو، پرتوګ هم بس لنګ مې وو او ډیګۍ ته یې ور واړتولم، سترګې لاسونه یې راله تکړو کې تړلي وو، چې څنګه یې راوخېجلم په یخو ټیلونو باندې یې سملولم، بیا یې راته پکې یې لګولې، چې پکې یې راته لګولې وو. بس بیا یې راته ویل منې مې ویل یاره ما نه دی کړی، زه یې نه منم. بس بیا یې راګیر کړم، بیا یې والم، بیا یې راته بوجۍ راچولې وه سر ته او خپې یې راله یو ځای کړی وې، پتکړیو کې یې تړلې وم، چا به راله لتې راکولې، چا به راله سوکان راکول، چا سره ډانګ و لاس کې و، چا سره پیپ و، کله به یې راباندې خوله واله او کله به یې راباندې سر و، سر مې پړسېدلی و، روغ میش و. په دې دومره کم عمر کې ته دومره ډېر تشدد برداشت کړی څنګه دی؟ بس یاره موږ بې ګناه وو او ما ورته دغه ویلی نه شو چې ډېر یې تنګ کړو. بس بیا ورته خپلې مجبورۍ موږ ویل، هغوی سره اصل کې پیج و، پیج نه بیا موږ ته ویل یاره تاسو داسې ووایئ او داسې ووایئ، زه هغوی په دغه موږ دغه د میډیا والا چې کوم ملګري ستاسو خواته راغلي وو، په هغې کې تاسو خبرې اترې هغوی سره کړې وي؟ هغوی هم ما نه یو پیره تپوس کړی و، نو هغه اسد ورته ویل دغه دی یاره دا کار موږ نه دی کړی. ما ته ویل ته څه وې؟ بس ویم دغه شان ده چې موږ نه دی کړی، باقي بیا د دوی نه تپوسونه کول. نو هلته خو بیا تاسو اخره کې دغه خو ومنله چې او دا موږ کړی دی؟ هغه بیا موږ پولیس واپس په بوتلو وبېوالو، بیل بیل به یې کړو، نو چې وبېوالو بس واپس پې راوستو، الریډي به بیا موږ د پولیسو د یارې دغه بیل. مسره دلته ولاړ اسد نومي هلک دی چې د اسد تصویر تاسو په میډیا باندې کتلی مو، ما خلن کې وم نه پېژندو چې په مخ کې د اسد غټ غټ ویښته وو، غټ غټ بریتې وو، نه اسد په کلین شو کې او په وړو ویښتو کې ولاړ دی. ما ونه پېژندو چې کله رالی، خو ملګري راته ویل چې د اسد دی. راځو به د اسد سره به هم د دې کیس په حوالې سره یو څو خبرې کوو. اسده دا راته ووایه چې تاسو کله تاڼې ته لاړئ، هلته خلک دغه وایي چې جرم دوی منلی دی، خلکو په نظر کې تاسو مجرمان ګرځېدلي یې. بسم الله الرحمن الرحیم. منګه هلته منلی وو، ټیک د هغه منګ منلی دی میډیا مخې ته، خو هغه کم ظلم چې موږ سره کړی دی، زه وایم چې دوی دا دیوال ایسار کړي که نه، دا پولیس چې کم وال ورکوي، زه وایم چې دوی دا به م وایي چې بس او موږ مړی کړی دی. خو نور حقیقت دا دی چې موږ ته نه خبرې، دا دی زموږ مخې ته قرآن مجید پروت دی، موږ چې کمې خبرې کوو به موږ د قرآن مجید مخې ته کوو، او کم چې موږ د هورا کمانو دا د قرآن مجید ما سره لاس کې دی،
نه موږ د اویس د قتل نه خبري نه ورسره موږ بوتلی دی نه پې موږ ډس کړی دی دا زه د قرآن مجید د پاسه دا خبره کوم او دا کم څه چې شوي دي دا پولیس موږ په والي یو د کسټډي نه مخکې را سره چې کوم زیاتی کړی دی او ډي پي او شعیب خان ته هم ما نه دی منلی ما ورته ویلي مال زیاتی را سره کوئ اسد خانه دغلته چې کله تاسو په تاڼه کې دغه کیس ومنو نو ستاسو درې وړ خبرې یو شان وه سیم ټو سیم وه حالانکې کو تاسو نه وې کړی بیا به تاسو بیلې بیلې خبرې کولې خو ستاسو درې وړ خبره خو یو شان وه چې موږ اول ځان ته په خپو باندې ویشتو راوغورځو دغه څه ډرامه وه څه حقیقت و دغه کیسه دي دی موږ درې وانه راټول کړلو موږ ته یې وویلې درې وانه یو ځای کېنولو موږ ته یې وویلې چې دا به تاسو دا خبرې کوئ او که دا م ونه کړلې نو دا مخکې چې م داسې څه وکړه دا خو یاسې ګپ و داسې راته دا درته چا ویل دا پولیس والا کوم چې موږ له بیا سترګې تړلې وي خو خبرې به م اورېدلې داسې راته ویل وي دا کوم څه چې م درسره وکړلو وي دا هسې ګپ و وي باقي چې کوم داسې څه کوو نو هغه به بیا تاسو وینئ نو موږ ویلې چې دا ګپ یې داسې دی که نه چې نوکان هم پکې وباسي او یخته هم پکې وباسي تاسو د یختو غټو یختو خبره وکړه د بریتو خبره م وکړه هغوی ما نه په تاڼه کې دا نیم طرف برېت وویستل او نیم طرف یختې م رانه وویستل نو بیا د مجبورۍ نه بس هغه نیم طرف هم ورپسې ما واړه کړل خو بس دغه ظلم یې راسره کړی دی ډېر زیاتی یې راسره کړی دی اسد خانه دغلته تاسو په هغه جرم منلو کې ورسره چې په څه وجه باندې تاسو جرم منلی تاسو په دای کې یو ماشومه هم توره کړې ده هغې کې څومره پورې حقیقت دی چې دا خو بس هغوی موږ ته وویلې چې دا خبرې به کوئ زموږ په علاقه ډېر مشهور صحافیم دی هغه هم موږ ته دا خبره وکړله چې تاسو دا خبره وکئ نو راوبوځئ چې دا خبره ونه کوئ نو بیا ستاسو راوتل هم ناممکن دي او پولیس والا هم راته دا خبره بار کوله چې دا ماشومې دا خبره پکې لازمي وه دا میډیا تاسو کوم په سکرین باندې ګورئ دا میډیا دننه دغه شانتې نه ده هلته کوم دننه میډیا والا چې موږ له راغلي 3-4 کسانو ته ما په خپله خوله باندې ویلې چې دا مړی موږ نه دی کړی موږ ته نه خبر تاسو موږ څه ظلم کوئ میډیا والا ته تاسو ویله میډیا والا ته ما په خپله ویلې او مال دا پولیس هم را سره ظلم کوي ما شعیب خان ته هم ویلې مال ما نه کړی دی نه تې خبرې ما خو بس بیا راله سترګې وتړلې او کله چې ما وویلې دې میډیا والا ته چې ما نه دی کړی نو اوس واپس یې ما له سترګې وتړلې او دا سټ نه یې راله هغه کړو هغه زنځیر راتاو کړو واپس یې کوارټرو ته بوتلم نو هلته یې بیا را سره هغه ظلم یې را سره وکړو چې هغه بس د ویلو نه دی ما سره چې کوم ظلم کړی دی هغه د بنین یې م رانه وویستو کمیس یې م رانه وویستو او په هغه اوبو ته یې ورکوز کړم ډیګۍ ته په هغه دومره یخې اوبه وې چې بیخي بس سړی بس کږه او بیا راوستم بس پکې راته ولګو د هغې نه پس بیا ما ورته ویل ما نه دی کړی ما نه منله بیا راله مرچکۍ وټکو هغې راله په خوله کې راکړو په دویم ځل یې بیا وټکو هغې راله په پوزه کې راکړو په آخره کې پکې اوبه واچولې نو بس په سترګو کې بیا راله یو ساس کې کوو نو هغه سخته چې زه تاسو ته ویم نو بیخي بس حیران به شئ زما اوس هم دا سترګې سرې دي قسم دی چې زه ما ته څه ښکار یم صحیح نه تاسو له خو دلته یوسف جان هم راغلی او په ګڼ شمېر نور د میډیا ملګري هم راغلي وو هغوی کله تاسو به میډیا ته مخامخ کېدئ نو هغوی دلته خو میډیا والا دا هم وایي چې موږ دوی ته ویلي دي که په تاسو څه زور یا بل څه نو هغه موږ ته واضحه کوي تاسو ته میډیا والا داسې څه ویلي دي نه نه جی دا خبره موږ ته یو میډیا والا هم نه ده کړې د سره راته داسې ویلي نه چې دا په تاسو د زور د وجې منئ که نه دا تاسو په خپله طبع منئ دا خبره یې موږ ته نه ده کړې خو بس پولیس په اوسه ولاړو د پولیسو د یارې موږ به خامخا بیا دا ویل هغوی دا خبره موږ ته د سره کړې نه ده او لاسو به پکې بغیر دغه به لګی شو دا سریام پانسي کې او دا خبرې به یې کولې نو بس هغوی موږ ته دا خبره د سره کړې نه ده چې دا تاسو د زور د وجې منئ او یا دا تاسو په خپله طبع منئ دا خبره موږ ته یو میډیا والا هم نه ده کړې په خپل ځاني سب جان هم راته نه ده کړې محترم تاسو د زین العابدین او د اسد خبرې واورېدل دوی وایي چې موږ دا قتل نه دی کړی اگر چې دوی مخکې اقرار کړی چې دا کار موږ کړی دی خو اوس وایي چې موږ پولیسو دومره وهلو چې مړه کولو یې موږ ځکه چې زموږ نه نوکان ویستله او دغه رنګې په جیل کې چې کوم د مخون ته له بوجۍ اچولي وو دغه رنګې په یخو اوبو کې به چې کوم د ور واچولو بیا به په یخو سیمټو باندې سملولو بیا به راته پکې ولګوو دغه رنګې مرچکې چې کوم د هغې را په خوله کې راکوو دغه رنګې په پوزه کې چې کوم د مونږ مرچکې راکړلې دغه رنګې په سترګو کې هم غالبا داسې ویلي دي بیا پکې د کس د دیو نه دا تپوس هم کړی دی چې ستاسو دا خور مسله ځکه چې غالبا د زین العابدین ویلو چې اویس چې کوم دی زما د خور څه داسې لیڼو او په غلط نظر ورته کتلم نو ما ځکه دا مړ کړو نو دا خبره څنګه ده وایي دا هم چې کوم د حقیقت نشته دا دروغ دی خو د پولیسو موږ ته ویل چې دا به تاسو خامخا وایي پرېښودو یې نه لږه لنډه دا ده موږ یې مړه کولو نو زه حیران په دې خبره باندې یم چې دا څرنګه چللی
مخکې یو پر اقرار وسو چې نه موږ پولیسو مړه کولو نو پولیسو څنګه په ناجایزه باندې دی ونیولي وو په ناجایزه دومره ووله دومره ظلم زیاتې دا خبره خو چې کوم دی بالکل په شک کې چې کوم دی خلک پرېوتله مخکې اقرار اوس انکار د دې خبرو با حقیقت سوي او څرنګه به دې معلومات کېږي نو په هغې اوس زموږ هم زه انکار نه کوي چې دا کسان اوس دروغ وایي که رښتیا وایي دوی خو به کې قرآن هم راغستی دی قرآن پاک چې کوم دی په هغې لاس هم کېښودلی دي په دې اوس موږ نه رسو نو امید لرو که مخکې داسې یو ښه ویډیو مخې ته راشي چې په هغې کې مکمل چې کوم دی وضاحت وشي نو ښه به وي مزید د دې ځای پورې خو چې کوم دی دغه ویډیو وه چې په هغې زه په خپل هم په شکل پرېوتم چې د دې حقیقت څرنګه دی الله رب عزت موږ د خپل نافرمایي نه وساتي وما علينا إلا البلاغ